نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. زمونږ استاسو نن د درس دویمه ورځ ده. الله رب العالمین په دنیا کې د انسان مکلف ګرځولی دی او دته الله رب العالمین خپل احکامات را لېږلي دي. هغې مطابق به دا بنده ژوند تېروي او بیا به الله پاک د دې بنده نه د دې متعلق پوښتنه کوي. دې بنده ته الله رب العالمین د ځان پوهولو دپاره درې اسباب را لېږلي چې هغې ته ویلی شي اسباب د علم. د پوهېدو درې اسباب دي چې انسان په هغې باندې پوهه حاصلوي. یو سبب د علم دا حواس دي، حواس خمسه ظاهره، د سترګو، د غوږونو، د ژبې، د لاس او د پوزې. دې کې دا کوم قوتونه دي؟ قوت سامعه، باصره، شامه، ذائقه، لامسه. اول به انسان پوهه حاصلي په دې څیزونو، په سترګو به لیدلو کې چې دا څیز څه. نو الله رب العالمین د انسان ته د پوهې دپاره اول دا پنځه قوتونه ورکړي. بیا د دې پنځو قوتونو نه بعد الله رب العالمین د انسان ته د پوهې دپاره عقل ورکړي. کوم ځای کې چې دا حواس ودرېدل او دې مخکې کار نه کولو، دغه ځای کې به عقل کار شروع کړي. کتابونه مثال ذکر کوي، په سترګو تا لیدل وکړل چې دا دیوال دی، خو د دیوال جوړونکي دا سترګې تا ته نه ښیي چې دا جوړ کړی یو چا دی. ستا سترګې به لیدلو کې چې دا سپین دیوال دی، غوږونه به اورېدل وکړي، ژبه به بوی محسوس کړي او پوزه به بوی محسوس کړي، ژبه به ذائقه محسوسه کړي، لاس به لمس وکړي. لیکن د دې سترګو د لیدلو نه بعد چې څه دي دا به تا ته عقل وایي چې یاره دا یو سړی وي، هغه دا دیوال جوړوي. الله رب العالمین د دې حواسو نه بعد عقل پیدا کړي. چې کله د دې پنځو څیزونو نه کار پاتې شي، بیا دې ځای کې عقل کار شروع کړي. د دیوال په جوړولو باندې عقل دلالت وکړو چې دا دیوال چا جوړ کړی دی. خپله داسې ني سړی راځي او دې طریقې سره جوړول کې د عقل وایي. بیا چې کله دی عقل نم کار پاتې شو او د عقل انتها راغله، مخکې دې نه ځي، نو په دې ځای کې الله رب العالمین د پوهې دپاره نقل راولېږي چې انسان ته وایي چې دې ځای کې ستا عقل مخکې نه چلېږي، دې ځای کې به اوس تا ته شریعت د طرف نه یو پیغام راوړونکی راځي، هغه تا ته وایي چې دا کار ستا صحیح او غیر صحیح. په حواسو باندې به ته معمولي لیدل کتل وکړي، عقل باندې به لږ مخکې لاړ شي. په دې کې د ښو او د بدو، د الله د رضا او د ناراضګۍ، د کامیابۍ او د ناکامۍ، د شقاوت او د سعادت، د نیکبختۍ او د بدبختۍ، دا معلومات تا ته سترګې غوږونه نه درکوي، دا معلومات تا ته عقل نه درکوي، دا معلومات به تا ته درکوي وحی. هغې ته ویلی شي وحی، د الله پاک د طرف نه نقل. دا به تا ته وایي چې دا کار دې ټیک دې کوه، ثواب دې کېږي، الله خوشحالېږي. او دا به تا ته وایي چې دا مه کوه، په دې کې ګناه ده، په دې الله ناراضه کېږي، ستا ناکامي ده.
نو د دې تمیز به تا ته نقل کوي، دا به تا ته عقل او سترګې غوږونه نه کوي. علما عام طور مثال ذکر کوي د دې وحي او د دې نور رڼاګانو. په دنیا کې هر انسان ته د دوو رڼاګانو ضرورت دی چې دې ژوند تېروي. یوه رڼا د ده د سترګې صحت او دویمه رڼا د بجلۍ یا د انور وغیره رڼا. دوه رڼاګانې به دې غواړي. که د ده د سترګو رڼا کار نه کوي نو د بجلۍ او د انور رڼا نه دې فایده نشي اخیستلی. سترګو کې خپل د رڼا هغه قوت چې ني نو د انور فایده دې نشي حاصلولی. د تنور که ډېر رڼا کې دې نه وي او که د سترګو صحت د ده برابر وي لیکن بهرنۍ رڼا نشته نو بیا هم دې فایده نشي اخیستی. تیاره وي، بجلي نشته، تکه توره تیاره ده، نو که سترګې دې ډېر هم وغړې نو ته پې خپل مقصد ته نه رسېږي. دغه رنګې د انسان ته د دوو رڼاګانو ضرورت دی. یوه رڼا د ده به عقل ټیک وي، دماغ میں ٹھیک ٹھاک بھی، خبروں جوڑی، دماغی توازن بے پذیر بھی. دا د اندرونی د سترګو رڼا مثال. او دویمه رڼا د انسان ته د نقل ضرورت دی. که د سره صرف عقل وي هم د کار نه کوي، که د سره صرف وحي وي د دماغ ټیک ني هم پې دې فایده نشي حاصلولی. لکه سړی لیونی نو دین راغلی دی خو ته څه فایده نه اخلي. سړی کې عقل شته لیکن د نقل نه دی اخیستی، کافر دی، بیا مې فایده وانه اخیستله. نو دا دواړه رڼاګانې د یو بل سره ضروري دي. په یوه رڼا چرته هم دې کامیابي نشي حاصلولی. اوس د وحي ضرورت څه دی؟ رڼا مثال خو موږ او تاسو نو په دنیا کې دوه اصول دي. یو اصول د مشاهداتو د تجرباتو دي او دویم اصول د سعادت او د شقاوت یعنی د نیکبختۍ او د بدبختۍ. د دنیا د تجرباتو دپاره د حواس هم کار کوي، عقل هم کار کوي. سړی سترګې استعمالي دنیا کې تجربې کولی شي، کار روزګار کولی شي، خپل ظاهري جسم استعمالي، دا دې چلیدي شي دې کې چلی. خو د الله رب العالمین په دربار کې کدی ځان نیکبخت یا بدبخت ګوري نو دی په دې خپلو حواسو سره دا نشي معلومولی. اوس یو سړی وایي چې یاره ما تر دې ضرورت نشته، زه صرف په عقل باندې فیصله کوم. علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه فرمایي چې د تمام عقلو اتفاق دی چې عقل خطا کی. ستا عقل به یو کار ته ټیک وایي، حقیقت کې به هغه سم ني. د ټولې دنیا عقل به یو فیصله کوي، ستا عقل به جدا فیصله کوي. اوس دې ځای کې فیصله په چا کوي؟ که ته وایې چې زما عقل ټیک دی زه پوهېږم، نور خلک یې دا لیونی دي، د دماغ کار نه کوي. او ټول خلک لګیا دي غلط دی او دی وایي ټیک دی، نو عقل کې خطا راځي. فیصله به اوس په چا کوي؟ دنیا کې خدا څوک عقلمند شته نه چې د هغه په عقل ته فیصلو کې چې د عقل به ټیک وي، هم انسان د خطا کېږي. دې ځای کې بیا ضرورت د یو بل فیصله کوونکي چې هغه خطا نه لري چې هغې ته ویلی شي وحي. دویم، په دنیا کې څومره عقلا دي د کامیابۍ یو محنت شروع کی، لیکن کله چې انتها ته ورسېدي ناکام شي، معلومیږي دا د دې خلکو په عقل کې اتفاق باندې هم کامیابي نه راځي. لکه عقلمند خلک راجمع شي، موږ تجربه کوو دا کار به ټیک او زموږ عقل فیصله کړې، کله شروع شي اخر انتها ته ورسي ناکامۍ سره مخ شي، نو معلومیږي دا چې د دې خلکو د عقلونه په دې ځای باندې اتفاق نه کوي، بلکې د عقلونو په مسله باندې فیصله کېدي، نو خلک به په یو کار په کامیابۍ متفق شوي وي. لیکن دنیا کې چا هم په بندګۍ کې اتفاق نه دی کړی د عقل په ذریعې سره. څوک د عقل په ذریعې سره عبادت کوي د غوا،
هغه یې موږ عقل ټیک دی زمونږ د عبادت ټیک دی څوک د ستورو هغه یې موږ زمونږ عقل ټیک دی زمونږ عبادت ټیک دی څوک د انور څوک د سپوږمۍ څوک د بت څوک د قبر که مثال د عقلونه ټیک وي نو پکار دی چې ټولو یا د غوا شروع کړي وي پکار دی چې ټولو د بت شروع کړي وي عقلونه ګډوډي نو چې څوک د غوا عبادت کوي هغې دا ټیک مني څوک چې د بت کوي هغې دا ټیک مني او څوک چې د ستورو کوي هغه دا ټیک مني نو معلومیږي دا چې د عقل کې د فیصلې کمال نشته نو اسباب د علم درې یو حواس دي سترګې غوږونه وغیره دا هم فیصله نشي کولی ځکه دا مخامخ لیدل کوي خو چې شاته شدي دې ته نه ښکاري فیصله دا خو بلکل نشي کولی عقل مو راواخیسته چې دویم سبب د علم د دین فیصله نشي کولی ځکه چې خلک لګیا دي ګډوډ تر اوسه پورې دنیا کې داسې کار عقل جوړ نه کړي چې پې کې اتفاق وکړي هر سړی خپل خپل عقل استعمالي د چا عقل کمزوري د چا عقل قوي خو دې کې اتفاق په دنیا کې د چا نه دی کړی او آسان مثال میں تاسو ته بیان که عقل کې چې اتفاق کول نو پکار چې د یو سیل بندگی کولی چا د یو سیل چا د بل سیل هر چا خپل عقل مطابق کار ټیک کار نو معلومیږي دا چې اسباب د علم کې دا دریم یو قوي دي چې هغې ته ویلی شي وحي دا د اتفاق سبب دی ځکه وحي د چا د طرف نه ده د الله رب العالمین د طرف نه ده الله پاک نه خطا کیږي نو د الله وحي هم نه خطا کیږي فیصله رب العالمین کولی شي او د هغه وحي د فیصلې بنیاد دی دې کې اختلاف نه راځي اسباب د علم کې درې اسباب اولنې کمزوري دویم کمزوري او دا دریم نمبر قوي نو معلومیږي دا چې فیصلې ته موږ ضرورت لرو او فیصله کول هغه په وحي باندې نو د وحي ضرورت انتهایی زیات څنګه چې سترګه جوړه ده لیکن صرف سترګه کار نه ورکي بهر د انور سپوږمۍ رڼا غواړي دغه شان عقل ټیک دی لیکن صرف عقل کار نه ورکي بهرنۍ رڼا د شریعت غواړي بل د نیکبختۍ او د بدبختۍ بنیاد دا په عقل او دا په حواسو نه دي دا د رب العالمین د طرف نه په وحي دي سبا که تعالی جنت جهنم درکوي دا ستا عقل فیصله نشي کولی چې ته نیکي که بدي دا فیصله به د رب العالمین وحي کوي او په هغې به مدار سبا ستا د کامیابۍ او د ناکامۍ راځي نو ضرورت وحي ته شته دا قرآن کریم چې موږ او تاسو وایو دا د الله رب العالمین د طرف نه د ضرورت کتاب داسې اضافي کتاب نه دی چې ګوري وې نوې عمل کې کنه دا زمونږ استادو د ضرورت کتاب څنګه چې وحي ضرورت دا قرآن کریم وحي ده کنه دا زمونږ ضرورت دی د دې وجې نه موږ او تاسو په دې باندې ځان فکو الله جل شانه دې موږ او تاسو ته عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین